نه تیریږي بھائی ځان بس ځان قابو کې ځان تقاضا به دباوي مولوی صاحب تقاضا به د تقاضي خلاف به عمل کې دی پسې به نه اما ته وایي چې زموږ داسې یو کیسه ده او زما چا سره تعلق جوړ شوی دی او هغه چې دی سنه مې زه د واده لپاره کوشش کوم نو واده لپاره دا بای پاس استعمالوي بای پاس د تعویز وګم تعویز چې عامل ورته تعویز خبره کړې ده او ورته خې ځان ورته مولا کړې ده او پیسې ورته دا کړې دي دغه پیسې برات سه تعویز کوم بس ان شاء الله رشتوں کے سارے مسائل حل مال پام کو ظالم د ایمان نه وباسي د کوم قبل کلمات ما باندې لیکي دي خو شرک دی یار شرک دی دا نن وټانو نه حساب کا سو کال شو شل ها 23 کال شو اوس په سهالي الله دې حفاظت فرمایي د نوجوان مسائل د نوجوانانو مسائل دی بھائی یو بل کسرا لراغو اف اف سی بی ایس سی طالب علم تعویز را کا عمل تعویز خو نه کوم یار یو تعویز را سرته وګوره را سره رام وو تنوی ما تنهایی پکار دس سیکریسی ده وایا به سیکریسی ده خاص خبره ده معلوم خاص توجه ده سره تا ته څه وایا سکی سره یو تعویز پکار ده ما ستا خو ډېر خسته تعویز ما سره ده خو عمل بکې او ته استعمالای نو دام یاد ساتي عاملان ځان درنه کنه یا د حکیمانم ځان درنه یاره مون خالص اجزا استعمالو خلک پیسې ور کوي نه خبرې کوي مون خاندانی حکیمان یو مون خپل پیشنه خرابو اما خاموسري بسټیک دی یاره بس سچې به منم خو نسخه را جوړه ته د تعاملان ځان درنه بعض اوقات مام به خدام الکت تعویز د لکوم خو تعویز استعمالوي نه یار تاسو نخري کوي نه بالکل استاد منم زه مستا بالکل داسې تیر به هدف تعویز چې ان شاء الله ګوته پر راکاږي دز بکیږي ول صدق غره بیا خو یقین ساده بس زستا ستاوي ارسه منم زه مالستا تعویز داده چې نظر حفاظت وکا الکانو نزانو ساده سره ټیټ کو مخلصو پټیټو سترګو راته وي زموږ دا کیس دی زمام دا کیس دی دومره جاهل کنه چې دا غلط سيزونه هم د تعویز او د الله او د الله د رسول د پاک نامه او د مبارک آیاتونو په ذریعہ دا غلاظت دا کسی حل کوي تاسو خیال لې یو بل کی سره ته کوم ها دی جمعات خدمت ما خام نه بدل کې ناسمه یو کس راغو د پیر فقیر نه میا مولانا مونږه بس یو فائدہ اخلو نور منځونه خو روټین کار دی مړه جنت دوزخ و د روټین خبرې دي کنه تعویز خاصه تعویز را لوکا داسې ما خامې ټیم سکونو ست تعویز یاره تعویز بس کار دی ست تعویز نو مقصد خو وی کنه یار تعویز دا دی چې او رشتہ دا خبره د رشته دا مسله کې کیسه جوړیږي نه تعویز را لوکا ما تماسه تعویز نشته لري تعویزر کوم نه را چل راځي بیا راته سکرات او خه معلومه صدا سره رابطه کې مسو نشته دي ویزټینګ کارت هم راځي چاني سه در کو چلا کزا زما پکې لشل روپۍ دا دندم نشته بیا را دوی یو عیسائی دی هغه له تعویز له کور شمه مال دا خو د کفر او د ایمان خطر شو خدای بنا پته سور کې لکی کم کفر ور کې لکی نو تک هغه منی او غیبانه یقین صدې خدا خو کفر دی خیال دم راځي خبره ها بھائی ودا خو نه یار دې خبره کې څوک د کیږي یار څومره تاسکونی خبرې باچا دې خبره کې څوک د کیږي کمپین ورځې دي څنګه اعلان مو کو خلک راسم نن سبا خلک ګرځي کړه د شپې هم ګرځي کړه
داسې خبره راته په هغه وخت کې وکړه هغه کس چې زه وویرولم ما ته وایي ما چې ورته خبرو کې چې هغه د کفر خطره ده ته عیسائی له څنګه ورځي هندو له عیسائی له څنګه ورځي ما دا کیسه ده ما له تعویض راکا نه به د بوتان نامې ولیکي هنه عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایي الیاذ بالله العظیم نو داسې یو کیسه ولیکي ته ستا خو ایمان دې څه خرابېږي نو ما ته وایي نقل کفر نه باشد د کفر نقل کول چې دی د کفر نه دی الیاذ بالله العظیم ما ته وایي خیر دی تعویض بوکم بیا به توبه وباسم بیا به ایمان راوړم وایي تعویض بوکم هغې نه پس به توبه وباسم بیا به کلمه ووایم کم حد ته رسی کم حد ته رسولی دی څه شهوت څه سیدي ته رسولی دی بد نظره غلط تعلقات عشق مجازی د ایمان د دایرې نه ورتېر دی پې الله بالله العظیم الله دې مې حفاظت وفرمایي دا نوی مرګم راغلی وي چې دا لا څه خبرې دلته کې یاره ده دا کومه قسمه خبرې شروع کړي دي دا کله د کولو خبرې دي جمعات کې جمعې په ورځ دا خبرې کوي یار دې ساده ګل ته پته نشي د نن د معاشرې ټول نه غټ کینسر هم دا دی د معاشرې غټ کینسر هم دا دی دی که نه دی الله دې مې حفاظت فرمایي او زمونږ غټه موضوع حضرت والا رحمت الله علیه غټه موضوع نظر حفاظت د زړه حفاظت غلط تعلقات غلط مجلس غلط سوچونو نظام ساتل دا د دې مجلس د دې ناستې بس واحد ایجنډا ده بس یا 1 پوینټ ایجنډا ده غیر الله نه ځان بچ کو مونږ الحمدلله کوو الحمدلله روجي نیسو الحمدلله تلاوت کوو الحمدلله د دین څومره خبرو کې حصہ اخلو الله دې قبول کړي زمونږ مسله هم دا ده د ګناه نه بچ کیږو ګناه نه او خاص طور باندې دا د عشق مجازی او د شهوت او د بدنظرۍ او د فیسبوک او د انټرنیټ د ټچ موبایل او د واتساپ هغه دنیا ده چې علمان والحفیظ الله دې موسی سے حفاظت فرمائے نو حضرت فرمائی پوری ہمت سے نفس کے تقاضے کو روکنا چاہیے نفس تقاضا رکاول پکار دی بریک لگول پکار دی سمانا یعنی دا تقاضا باندې عمل مکوا دغه خبره باندې عمل مکوا دی باندې مرا باسا تی تشاکا څنګه به دا پرې دی څنګه به دباوي استغفار وایا 2 رکعات صلات توبه کا صلات حاجت کا نیک مجلس کې مرګرو سره غب شپ شروع کا مور پلار سره کېنا کتاب راوالا سم مقنینو کم از کم د قبر او د آخرت منظر سوچ کا دا خبره خو یعنی یقیني ده کنه هر دوی مدرمه باندې اعلان کیږي مړې سحر او دیش پی دی الله دې حفاظت فرمایي چې سپیکر وټنګي خدای خیر سو وفات شو دا غو مشاهده ده کنه هر درې مسلو رمه دا سي هفته نشته جګي کې الله دې حفاظت فرمایي الله دې ټولو بخي چې مړی نه دفن کی د مرګ منظر سوچ کا چې مرګ زما مرګ راغو ځن کدن دې سارا نو ودا د فرشتو او د آخرت کړکیا کولو شو زما د آخرت سفر شروع شو زما اعلان شو زما دا عثمان د خوین د ټول جاړي یا خدای پاک چې کم کور کې دومره کلونه عمر تیر کړي دي هغه کور نه زما جنازه تیاریږي وته والده اوس کو تختې ته واچول غسل راکو کفن راکو او زه چې دې کور نه وتم یا الله کم کور کې زما دومره مدت یې رشوي دا کور کې زما زین نشته دي زره وباسي بیا بوئ کوي او جنازې منځ شو اوس چې ده تکبیرونه وشو او زما جنازه مکمل شو زما د تدفین ده زما رونه او زما پلار او زما ترونه ماماګان ما چې د سپاری قبر ته زما بس یې خخت بند کی او زما زوستنه تنها قبر کې مال فرشتي راځي یا الله زب سویم دا یو جھلک یو تصور وکړل ته بیا تماشا کوه چې وسوسه څنګه راځي دله
دا د مړی خېټې سودا ده. دا فارسیوانان وایي که نه مړه خېټه فارسي وایي. دا د غنمو فساد دی. دا په ډکه خېټه مو روټۍ خورو دا دې فساد دی. مولانا روم رحمت الله علیه شیخ سعدي رحمت الله علیه وی دا واقع لیکلی ده چې دمشق کې یو ځل قحط راغو. عاشقانو ته یو کس ویل چې څنګه چلو کوم معشوق راولم که روټۍ درکمه. هغه ورته چې معشوق په بلوله روټۍ راوړه. مرو عشق تهیر شو. دا عشق نه دی، دا فسق دی. دا عشق نه دی، دا فسق دی. فسق او دا د غنمو فساد دی. دا دو ټوک تفسیره ده په دې باندې. غنمو خدای الله رزق خدای الله روزي د نعمت دی، شکر دی. خو دې به څه کې چې موږ د غنمو نه غلطه فایده وچتو په ډکه خېټه روټۍ خورو، شکر ادا کولو په ځای باندې غلط سلط سوچونه او غلط منظر او فیسبوک کې ننوځو او بدنظري کېږي. نو د هغې به غنمو فساد دی. بیا د غنمو او د روټۍ نه چې کوم طاقت جوړېږي غلط ځای کې استعمالېږي، غلط سوچونو باندې او غلط حرکتونو باندې او غلط وسوسو باندې او غلط سوچونو باندې دا شیزونه دا کېږي. داسې کس د بار د مرګ مراقبه، د مرګ منظر او څومره آیاتونه روایتونو کې د مرګ ځنقدن او د قبر د آخرت ته مراحل را راغلي تفصیل سره بیان شوي دي. هغه مضامین، هغه احادیث مبارکه، هغه آیاتونه، د هغه آیاتونو تفسیر چې سړی سوچ کی. یا داسې قریب ترین رشتہ دار د هر چا وفات شوي الله دې وبخي. قریب ترین رشتہ دار مور وي، پلار وي، تره وي، ماما وي، رور وي، خور وي، جوخ یار دوست وي وفات شوي. د هغه د مرګ سره ځان ته یاد کی چې د هغه جنازه، د هغه د تدفین، د هغه د قبر، یا الله دا سفر څنګه به دا سفر کېږي. دا د هغه کس دپاره دا علاج دی چې کم د وسوسو نه تنګ وي، کم د بدنظرۍ نه تنګ وي، کم د عشق مجازۍ نه تنګ وي، او کم کالج یونیورسټۍ کې او په سکول کې او په معاشره کې د دې غلط سلط تعلقاتو نه تنګ وي او ځان بچکول غواړي، ځان دې نه پاکول غواړي، دغه دپاره دا علاج دی. بھئی تاسو په خبره پوهېږي؟ ها بھئی زه غلط خو نه ویم. دا زمام ضرورت دی. دا زموږ د ملګرو ناستو ملګرو ضرورت دی. معاشره کې د هر چا د ضرورت دی. اتقوا الله حکم دا صرف علماء له نه دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الناس اتقوا ربکم. خپل رب نه وویریږئ، الله نه وویریږئ. دا حکم صرف د علماء او د حافظانو دپاره نه دی، دا خو د ټولو مؤمنانو دپاره. هر کلمه ګوته دا حکم متوجه دی چې بی ګناه پرېږدي، الله نه وویریږي، ناجایز نه حرام کار نه ځان بچ کړي، د خپل نظر حفاظت وکړي، د خپل ژبې حفاظت وکړي، د زړه حفاظت وکړي، ګرد و پیش باندې نظر واچوي، غلط سلط ماحول نه ځان بچ کړي. دا د هر چا دپاره دا لازم ده. بی بیا ګرد و پیش باندې نظر ساتل، خپل یارانو دوستانو باندې نظر ساتل، د خپل یارانو دوستانو جایزه اخیستل چې زه د یارانو دوستانو په نتیجه کې زه د دوستاني او د دې تعلق په نتیجه کم طرف ته روان یم، دین طرف ته روان یم که زه بل طرف ته روان یم. خدا نه خواست دا جایزه مونږ هر کس واخلو. دا دومره ضروري مضمون دی چې قرآن پاک څو ځای کې دا رااخیستی دی، او په یو ځای کې د داسې غلط سلط مجلس او د غلط سلط ناستې چې دی نتیجه بیان کړې ده. قرآن پاک چې دی قربان دې شم، قرآن پاک یو څیز نه دی پرېښی. وایي قیامت په ورځ باندې به داسې سړی چې د غلط سلط مجلس او د غلط سلط دوست په نتیجه کې ګمراه شوي چغې به وایي یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش چې ما فلانکي سړي سره یارانه نه وی کړې. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني، د نصیحت نه پس زه ګمراه کم، د قرآن نه پس زه ګمراه کم. د عقبه بن معیط باره کې دا آیات دی، شان نزول خاص دی. خدا تاسو ته معلومه ده، علما دا فرمایي چې الفاظ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. شان نزول بشک شان نزول دی، الفاظ عام دي. هر هغه دوست د پاره دا پیغام دی چې کم دوست د دوستانی په لار باندې غلط کار کوي، کم دوست چې دی د یارانه دوستانی بنیاد باندې غلط کار کوي. یارانه دوستانه کې چې دی سړی ټوپک والی یارانه دوستانو سره عزیزانو سره ټوپک ور سره پاړه کی، دا 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 جانچ نه کی چې لکه ظالم دی که مظلوم دی.
نه بس څوک نو عزیز ولی ده، رور ولی ده، دوستانم ده، یارانه دوستانه